حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم زما عزتمندو د یو باندې چینا اس واغستو او چې اس ته نه واغستو نو هغه باندې چې ته وای چې تما پس راځه چې د دې اس قیمت تعالی درکم د دې اس چې پیسې کیږي چې هغه ز تعالی درکم نو دا باندې چې روستر روان دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مخکي نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام لک تیز روانو او دا باندې چې دا رو کېدو سلو کېدو نو پدې کې زما عزتمندو یو طرف نه بل طرف نه خلک ګوري اوس چاته څه پته ده چې دا اس جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې باندې چې نه اخسته نو یو سړی امراضي بل سړی امراضي هغه د دې اس قیمت ازما عزتمندو د توي یو کس پکې راغی او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د قیمت نه زیات قیمت دی باندې چې ته ویلې چیرې د اس په دې پیسو باندې تمال راکې الان کې دغه خبره پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره ختمه کړې ده کله خو زما عزتمندو چې د ډیرو پیسو واوریدل و ایمان خوري وری زمونږ د مسلمانانو مغه حساب خوش بیا څوک دین نه ټسي دي ته څوک نه ګوري دا حلال دي که حرام دي که دا سود کې راځي نه جنا بس پیسو ته ګوري چې څومره ډیرې پیسې بس دا زما خوشحالي ده چین دی سکون دی نه جنا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پسې دی باندې چې आवाज وکړو و یا رسول الله که تاسو دا اس نه لئ چې زی په بل چا باندې خرڅ کړم الله رسول ورته فرمای چې دا اس خو ما تا نه واخیستو کنه دا خو ما تا نه اخسته دی دا باندې چیم ولار دی الله رسول صلی الله علیه وسلم ولار دی نو دا باندې چیم ورته وای و یا رسول الله تاسو سره سګوا په دې خبره باندې شتا چې دا اس تاسو ما نه اخسته سګوا شتا خلق مراجمه شوی دی ټول خلق دی باندې چې ته وای دا خو د الله رسول له الله کدا خو امین دی صادق دی دې چرته دروغ ویلی نه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اخسته زما محترمو الله رسول حضرت خزیمه رضی الله تعالی عنہ ته مخ راړي و اے خزیمه تا د ثبته و ته خو دغه ټیم کې ویم نه ته د څه خبرې گواہی ورکې حضرت خزیمه بن ثابت رضی الله تعالی عنہ مخ راړي و یا رسول الله ستاسو هغه آسمانی خبرې چې تاسو مونږ ته کوي پاغي باندې مونږه سچا پکا چلیګو عمل پکو یقین پکو باور پکو منو یې در سره نو دا خبره مونږ څنګه اون منو چې تاسو وایي دا اس ما دی باندې چینه اخسته دی او دا باندې چې وای چې دا اس معنا پیغمبر علیه السلام نه دی اخسته نو زه گواہی ورکوم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام زما عزتمندو دا خبره دومره خوخه کړه چې د حضرت خزیمه رضی الله تعالی عنہ دا د یو کس گواہی د دوه کسانو د گواہی برابر جوړه کړه د یو کس گواہی د دوه کسانو د گواہی برابر وګرځولا الانکه گواہی دوه کسان به گواہی کوي یو خبر رااله نو پاغي کی زما عزتمندو دوه گواهان فاشهدوا ذوي عدل منکم دوه گواهان او دلتا د دې خزیمه رضی الله تعالی عنہ د الله د رسول په خبره باندې دومره یقینو دومره زما عزتمندو منون کې خلقو